پناستا په ولاړه په ملاستا با وضو بے وضو په هر حالت کې چوي خپل جبه یو مسلمان استغفار سره چې دی هغه تر ولري نو دا یو بهترین صفت دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه د ورځې سحر او بیګا سلسله پر استغفار کوم نن آیتونو مبارکو کې الله جل شانه داغي جواب ذکر کړي چې دغه د مکی مشرکان د کفر او د شرک هغه عروج ته ورسېدل چې دا دعا غوښتل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم کچې دا پیغمبر او د دین بر حق وینو بیا موږ باندې کانه وروړو یا موږ باندې عذاب راوړل حالانکه یو بنده شان سره مناسب دا دی چې د هدایت دعا ځان د پاره وواړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا الله حق را حق اخکار کی دغه اتباع را نصیب کی او باطل را باطل اخکار کی او دغه نه اجتناب ځان ساتل را نصیب بهر حال د دوی د دومره جرأت باوجود الله رب کائنات په دوی باندې عذاب ولې نه راوستو دو وجوهات ذکر کړي یو وجه دا ده چې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پیغمبر په صدقه او په توفیل چې دغه په موجودګۍ کې کپدی قوم باندې عذاب راغلی وي نو دا ده الله رب کائنات د محبوب پیغمبر د هغه اعزاز او د اکرام نه خلاف چې نبوت په دوی کې موجود دی او په دوی باندې عذاب راشي او دویم دا دی مشرکین به هم چې کله طواف کو دوی به چې غفرانک 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 چې یا الله تم وبخ یا الله تم وبخ یا الله مونږ ته بخشش نو دی دو سببو په وجه باندې الله رب العالمین په دوی باندې عذاب نه راوست ورنه دوی د عذاب مستحق وو ځکه د الله د لارې نه دوی خلق منی کو او دوی سره دا اختیار نو چې دوی د الله د کور نه د خانه کعبه نه د بیت الله نه خلق منی کړي وي د خانه کعبه چې کوم اصل وارثان دي هغه موحدین دي متقین او پرهیزګار خلق دي چې کوم خلق د شرک نه ځان بچ کی موحد وي هغه د بیت الله پیروکار دي نو دوی خو په خپل باندې مشرک دي دوی ته صحف جوړیږي چې دوی د بیت الله نه خلق منی کوي او دوی پوهیږي نه وما كان الله ليعذبهم او نه د الله جل شانه چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فيهم او ته په دوی کې ته موجودی پدې کې وما كان الله معذبهم او نه د الله جل شانه عذاب ورکون کې دوی ته وهم يستغفرون تر دې چې دوی بخنه غواړي وما لهم او سوجد دوی لپاره الله يعذبهم الله چې عذاب ورنکړي دوی ته الله جل شانه وهم يصدون او حال دا چې دوی منع کوي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه خلق وما كانوا اولیاء او نه د دوی د مختار د دې اختیار دوی سره نشته ان اولیاءه نه د دې مختار الا المتقون مگر پرهیزګار خلق ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي نو د عذاب خداوندینا د بچ کېدو دو ذرایع دي یو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با برکت و با سعادت وجود دا صرف دا نه ده بلکې دا آیت عام دی
چې کله هم دا دو صفات په یو قوم کې موجود وي الله تبارک وتعالی من حيث القوم په قوم عذاب نه راوړي. یو دا چې په دوی کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت او مبارک طریقې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او محبت عقیدت او احترام او داغه هغه اسوه حسنه چې په کم خلقو کې په کم قوم کې په کم معاشره کې وي الله سبحانه وتعالی هغه خلق د عذاب نه بچ کړي. ذکر قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دا الله رب العالمین د محبت د حاصلولو لپاره شرط دا دی چې د نبی علیہ السلام اتباع وکړي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې به عمل کوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقې و ژوند کوي، او دویم د عذاب نه بچ کېدو ذریعہ هغه استغفار دی. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله جل شانو دوی ته عذاب نه ورکوي تر څو پورې چې دوی استغفار کوي. هغه مشرکین مکه چې 380 بوتان په خانه کعبه کې ایښي دي او بے لباس لګیا دي د بیت الله طوافونه کوي، د شرک د کفر او د جهالت او د ظلم انتهایی کړی ده، او هغه موحدین مسلمانان د مسجد حرام نه منې کوي. د دې دومره لوی ظلم باوجود په دوی باندې عذاب نه راتلو، ځکه چې دوی چې د بیت الله طواف کو دوی به وایي چې غفرانک غفرانک غفرانک، یا الله موږ معاف کړي، یا الله موږ معاف کړي، یا الله موږ معاف کړي. نو معلومه شوه چې دا استغفار دا دومره اهم عبادت دی چې دغه استغفار د برکته الله جل شانه بنده د عذاب نه بچ کړي، او دغه استغفار د برکته د الله تبارک وتعالی چې کوم عذاب را کوزيږي د هغې نه یو مسلمان محفوظ وي. نو معلومه شوه چې همیشه یو مسلمان خپله ژبه د الله تبارک وتعالی ذکر سره تر ولري او کثرت سره استغفار، او دغه استغفار حدیث پاک مفهوم دی چې کله یو مسلمان من لزم الاستغفار، چا چې استغفار په ځان باندې لازم کو، د دې استغفار د برکت الله رب العالمین د هر غم نه، د هر مصیبت نه، د هر پریشانی نه، د هر حادثې نه او د هر عذاب نه، د هر مصیبت نه د بنده حفاظت کوي د استغفار د برکته. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. د ګناهونو د معافی ذریعہ ده، د نیک صالح اولاد د سبب ذریعہ ده، د باران رحمت ذریعہ ده، په رزق کې د برکت او د فراخي ذریعہ ده، او دغه شانتی په کاروبار کې په تجارت کې د برکت هغه ذریعہ ده، د امراضونه د مختلفو فتنونه د مختلفو بیمارونه د حفاظت ذریعہ کثرت استغفار دی. نو لہذا د دې استغفار د برکت یو طرف ته دنیاوی فواید او منفعت یو مؤمن بنده ته حاصلېږي، او بل طرف ته روحاني طور باندې تعلق مع الله د الله تبارک وتعالی سره یو خاص تعلق، د ګناهونو نه طهارت او پاکیزګي، او د روح چې کوم پاکیزګي ده، د زړه چې کوم حسد بغض عناد تکبر حب مال حب جاه کم ته تزکیه ویل شي، تزکیه ویل شي، قد افلح من تزکا. د زړه پاکي چې حاصلېږي هم استغفار سره حاصلېږي، کثرت استغفار په ناسته په ولاړه په ملاسته باوضو بې وضو په هر حالت کې چې وي خپله ژبه یو مسلمان استغفار سره چې دی هغه تر ولري. نو دا یو بهترین صفت دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه د ورځې سحر او بیګا سلسله پر استغفار کوم. کثرت سره استغفار ترغیب راغلی دی، دې سره مؤمن د الله د عذاب نه بچ کیږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.